یو ځل بیا هر کله ستړي مشي په خیر راغلی دا وخت تاسو اورئ د سنو اف ام یو کم 90.4 او سنو اف ام شپږ 90 د امن غږ نه ادبي نړۍ او ادبي نړۍ تاسو ته وړاندې کوي ښاغلی صدیق صافي. نننۍ خپرونه کې د فدا مطهر بابا په شاعرۍ باندې خبره اترو شوه. فدا مطهر خلیل د پښتو یو ډیر پیاوړی، ډیر نوموړی او ډیر منلی شاعر دی او الله دې وبخي په کال 1991 کې زموږ نه بیل شوی دی، خو تر اوسه پورې د هغې یادونه، د هغې کلامونه، د هغې فکرونه ژوندي هم دي او خوندي هم دي. نو د فیسبوک ملګرو ته هرکلی وایو، تاسو که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ، تاسو هر چرته یئ، تاسو مونږ سره یئ، مونږ تاسو سره یو، ځکه چې دا ستاسو خپل چینل دی او ستاسو خپل پروګرام دی. په دې خپرونه کې عموماً مونږ یو ادبي فنپاره وړاندې کوو او په هغه فنپاره باندې بیا خبرې اترې کوو. نو نن مونږ د فدا مطهر صاحب په ژوند او فن باندې داسې سرسري غوندې خبرې اترې وکړې. زموږ هغه ملګري چې کم په مختلفو لارو راځي په هغې کې د ټلیفون ملګرو وخت هم شوی دی، خو د اس ام اس ملګري چې دي په هغې کې آصف خان ریګیوال وایي چې اباسین صاحب السلام علیکم. اباسین صاحب زما کلیوال سردار عزیز ته د ډالۍ وي، دې ناقلاره زړه له چا هډو قرار را نه کو، سیر ګریوان لمې یار یو د زلفو تار را نه کو، او زما وجود چغې وهلې چې یخني مې کېږي، کور کې څادر زما د رور وو خو ورندار را نه کو، او ما به هم خپل اولس پوی کړی وی د ژوند په معنا، ما به هم خپل ولس پوی کړی وی د ژوند په معنا. وخت مختصر و او خولې ډېرې وې چا وار را نه کو، او زمونږ ګوتې د نغمو نه زمونږ ګوتې د نغمو دپاره جوړې وې، خو چا د ټوپک په ځای په ګوتو کې سیتار را نه کو. بیا وایي چې رښتیا باسین صاحب رحمان بابا یو غزل کې دا لفظ ډیر ویلی دی، الغیاس. الغیاس یعنی الامان، امان غواړمه، پناه غواړمه. ورسېدی اوس جي وایي چې دې څه معنی ده؟ د دې معنی ده پناه غواړمه. ښه جي ډاکټر محترم صاحب مینې نه ډک سلامونه خوږو مینوالو ته هم، تا سره میلمه ته هم، ما سره خو میلمه نشته، زه یوازې یم. او وایي چې سلام لیونۍ ټپکۍ، زه چې په تا شوم مینه، په ځان مې شک شو لیونۍ به ګرځېدمه. واه واه. فرمان الله بنګش وایي سلامونه احترامات استاد محترم ډاکټر اباسین صاحب، واړه قدرمنو اوریدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. الله دې خوشحال لره. ګورو چې د ټلیفون په لیکه کم ملګري راځي، ځکه چې د ټلیفون د لیکې د راتلونکو ملګرو سره مونږه لوز کړی چې تاسو به د 11 بجو نه پس اخلو او مونږ به خبرې نه کوو. نو بس دې ته خبره اترې ده چې مونږ به خبرې نه کوو او تاسو به خبرې کوئ. نو ګورو چې دا وخت څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ، په خیر علی. تاسو څوک د چرته نه؟ خوشحاله که زه ډېری شب قدر مټه مغل خیر چړې سکون نه عمران خاکسار خبرې. عمران خاکسار ته هرکلی وایو او چې څه په زړه دي نو وایي دی. مسترجي د ماما یو غزل وړاندې کوم. ارشاد ابراهیم ماما غزل دی؟ نه جي نه، دا عرفان الله عرفان دی، ماما نوم دی، استاد نوم دی. ښه جي ښه. ارشاد. نه مخکې تاسو ته یو قصه ډالۍ کوم. قربان. یو ورځ خو راشه زمونږ کلي ته په سیل باندې، واه، زه به دې پټ کړم په ګلونو د رامبیل باندې. واه واه. او دا زه عمران خو تل د خدایه دا دعا کومه، ګلونه وشیندې په مټه مغل خیل باندې. واه واه، ډېر اعلی دی. مهرباني او سرزي دا غزل درته وایم. قربان. تمام
شپه ستا د تصویر سره خبرې کوم واه نه قلاریږي د زړه ویر سره خبرې کوم آها او لاس په نامه په چپه خوله چې مرید و مزه واه واه نن مو د پس هغه خپل پیر سره خبرې کوم ډېر اعلی مهرباني او نه یې زه ستا کړم او نه ته یې کړې زما په نصیب واه لکه پاگل د خپل تقدیر سره خبرې کوم واه او شپه شوله تېره سختالو ستا د راتلو نه راځي آها په انتظار د ور زنځیر سره خبرې کوم ډېر ښه دی مهرباني او عرفانه تا چې کوم لیدلي وو په پټو سترګو واه نن مې د هغه خوب تعبیر سره خبرې کوم واه واه سرجي پروګرام خو مو اورېد ډېر خوندونه مې ترې واخیستل زبردست ابراهیم ماما دې سلامونه کوي زرشاد دې سلامونه وعلیکم السلام والله هم خوشحال لره ډېر مننه دا و ښاغلی عمران خاکسار د مټې مغل خیل شب قدر نه ګورو چې بل ملګری څوک را روان دی دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم سلام ډاکټر صاحب سلام علیکم فلیمنان صاحب نن خو په ښکلي وخت راغی ډېره مننه جي مهرباني او بس دا خو د قسمت خبره ده نو بالکل جی او مونږ خو په قسمت باندې خامخا دا خبره ورپرېږدو چې تاسو باندې ملګري کله کله ګیلو چې خو دا قسمت او محنت دواړه غواړي او مهله هنر غواړي که دا وخت معلومول دی چې کم وخت میلاویدی شي بالکل صدیق صافي صاحب ته هم سلامونه وایم وعلیکم السلام او خالد زمان ته حیدر خان ته یوسف خان ته ولی خان ته عارف خان ته رتاکال احمد ته سلامونه وایم وعلیکم السلام صابر ملنګ نخکاری هغه ته هم ډېر سلامونه وایم وعلیکم السلام مقبولي ته بلکې ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم قربان او نور حالات ښه دي ډېر شکر دی او چې طبیعت خدای ګرمي خو نه ګرمي شته او نه یخ نشته ګورئ اوس هم موسم ډېر ښه دی ښه د الله مهرباني ده او ما اوس هم پکې په مزه کو ډېر یخه نه ښه ده شپه لا ښه ده ورځې ګرمي لږه ډېره خو شپه ښه او دا وساک دی که نه دا خو لا وساک نن یو کم دېرشمه ورځ به کاتي جی بالکل یو دوه درې شعره به زه د ډاکټر خالق زیار صاحب ویم مرشاد او دا فدا مطهر خو ډېر ښه مشهور خدای دې وبخښي خو ډېر پخوا ده خو 450 کاله ستا په حساب باندې وفات شو او جی او ډېر وخت دا ډېر مخکې شاعر دی ډېر زوړ شاعر دی جی بالکل ومې بیره د ساتلي ومې ټال دی ومې بیره د ساتلي ومې ټال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی داسې درته جوړ کړي یو څه کله بل څه داسې درته جوړ کړي یو څه کله بل څه ته به وایې چې زړه مې خټه او یار کولال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی ومې بیره د ساتلي ومې ټال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی ستا د پنجو په سر تله مې زړه پرې باسي ستا د پنجو په سر تله مې زړه پرې باسي مشران وایي چې کبر له زوال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی ومې بیره د ساتلي ومې ټال دی راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی ته ښایسته یې د پښتون یم دا پوره ده ته ښایسته یې د پښتون یم دا پوره ده په دنیا کې یا جلال او یا جمال دی راشه ستا لیونی
سم پخپل حال دے امید بیرد ساتلی امیتال دے راشستالی ونے سم پخپل حال دے یو دمینی پسر جگا شم لگردی یو دمینی پسر جگا شم لگردی کپنوراشت منیوی دیار کنگال دے راشستالی ونے اسم پخپل حال دے امی بیرد ساتلی امی ٹال دے راشستالی ونے اسم پخپل حال دے ډاکټر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه ډېره مهرباني قربان الله خوشحال لره ډېره مننه دا ښاغلی فضل منان د فیسبوک په لیکه باندې حبیب الله کرکټر وایي السلام علیکم سرجي څنګه یې بالکل ښه یو د الله فضل الله تاسو ښه لري امجد علي وایي چې السلام علیکم مباسن صاحب امجد علي د خیش کی بالان او خار سلامونه قبول کا ډاکټر صاحب پروګرام ډیر زبردست دی الله دې خوشحال لره بس دا ستاسو پروګرام دی ځکه زبردست دی آر جے صابر د بالا غړی اګم سلام کوي وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام دا الله کرم تاسو څوک د چرته نه الله خبره کوم کوټر ته دی ولی څوک جی امین الله صاحب ستړي مشه الله خوشاله کړي باقي څه کوي دا الله کرم دې څه بوای یو خوش یو نه بوای ما ارشاد لاړ لشپاد هار تیرشواب تقدغما تماخوار تیرشواب واه واه لاړ لشپاد هار تیرشواب تقدغما تماخوار تیرشواب وخلا راضي وكلا وقد خلا راضي وكلا يا قد نهار ترشا دقد غما تماخوار ترشا عبارزو تخبلني ما خبر ربارزو پخپلنی ما خبر چارا تلیل چی پا دیدار تیرشوا تقدغما پماخوار تیرشوا لار اشپا دا انتظار تیرشوا تقدغما پماخوار تیرشوا بادی سیر با اخرى کوئی و جهان مننا دیر مننا خوشحالش داو ښاغلی امین الله د کوارټ روډ نه ګورو چې براتلونکی ملګری د کوم ځای نه دی او څوک دی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر شکر دا باسي صاحب خی وخت یې د الله کرم تاسو څوک یې چېرته نه یو کوستا کړل نبی خان خبرې کوم صفه وګورئ د امین الله نه پس امین خان راغی جی مهرباني وکړئ د 95 کې مې یو پروګرام د انډیا نه ولېدو پښتو پروګرام د ویډیو په پېښ کېدو د شپ په باندې شل باندې وو بجې خځه ګلسان کې څه د شانت نامه ده ها په دې کې ما د نغمې او د شاولي یو غانا ولېدلې و نو کدا کدم د فای په مقدمه راځي پروګرام کې خو هوا چوي بیا څنګه وا او په نوټ د کوي شړان نو تارا تا کتل یا او موږ ته خاندل یا او ګرځه په مالان خځه ما نه اورېدلې چرته بدل بیا نو ودا ما دا ته شت نو نه کته په کرم په ګوتو دغه د واچولې تکیه صبر نو بس څه خو وخت دا الله مهرباني دا الله خوشحال لره امین خان صاحب ډېر خوشاله شي دا ښاغلی امین خان د تاکال نه ګورو چې د ښاغلي نه پس څوک راځي اول راغی امین الله بیا راغی امین خان اوس ګورو چې د دې نه پس څوک راځي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر
مسي الله دې وخابه چې سليمان خان یو منټ چې ستاسو غږ ما ونورېدو بیا راته ووایه. حاجی شیر زمان خلیل خبرې کوم چې زکو د خراب جی شیر زمان خلیل صاحب څه کولی دي تاسو کوي سلام د الله مهرباني ده. بس ماشاءالله پروګرام ورو خپل پروګرام کو پیدا متحر کې بس دا خو مونږ وی چې حق ادا کو کنه. ټینګ سلامونه ټول ورځونکو ته سلامونه قربان الله مل شبک الله مبارک الله پوما خاده بادس دا اوجی خاغله شیر زمان خلیل ګورو چې بل کملګری راځي دا د راورسید. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر علی ستړي مشي تاسو څوک د چرته نه تاسو اوریدونکو او تاسو مینوال بارام زرګر ټلنه بارام زرګر صاحب ستړي مشي پرې د مالشه څنګه چې الله خیر الله کرم ده ډیر فضل مننه. بسیم صاحب مو سره یو کلام ده قربان او کلام نه دوه شعرونه مخکې دي ارشاد او ډلې دی عظمت علي خان ته او فضل درمان ته هارون رشید ته قربان د داس پر لیمبي زیګر کړي پانی پانی داس پر لیمبي زیګر کړي پانی پانی راشي ګل رته په ور کړي پانی پانی دا خزان به می زیګر کړي پانی پانی او راشي ګل رته په ور کړي پانی پانی اخیر دې ته بو سوک څنګه مینوای واه اخیر دې ته بو سوک څنګه مینوای چې ګلاب سوک درکړي پانی پانی او بسین صاحب کلام باندې کوم ارشاد کلی په کلی چم په چم خبرې واه کلی په کلی چم په چم خبرې کیږي زما او د سنم خبرې واه او ستا یادونه زما یاد ملګری د ستا یادونه زما یاد ملګری د ګوتو سر باندې شمارم خبرې واه او کله راټل او کله ستغې سپورې واه کله راټل او کله ستغې سپورې لکه غلام دی زما نم خبرې واه کله راټل او کله ستغې سپورې لکه غلام دی زما نم خبرې واه هر مازدیګر بدی راوړل ګلونه هر مازدیګر بدی راوړل ګلونه اوس دی ګلاب نه په شړشم خبرې ډیر ښه دی ډیره مننه بسیم صاحب او زرګره سله اوس دنیا خبرې زرګره سله اوس دنیا خبرې په دې کې نه کېږي دریم خبرې مهرباني ډیره مننه. دا خاغله بهرام زرګر د فیسبوک په لیکه باندې مالک خان سلام کوي. وعلیکم السلام. عمر فاروق خانم وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشه په خیر. وعلیکم السلام سرجی څنګه یې جوړي دا الله کرم تاسو څوک د چرته نه حبیب الله خبرې کوم پېښور نه سره جی حبیب الله صاحب سرجی د یو غزل ډلې د عظمت علي ته او هارون رشید ته قربان یې غریب شه چې د خپل پردو نیت درته معلوم شي غریب شه چې د خپل پردو نیت درته معلوم شي واه کار پرېږده چې د ښځې محبت درته معلوم شي او مننه څو ورځې ورونو خویندو ته پیسې ورکون بند کا څو ورځې ورونو خویندو ته پیسې ورکون بند کا د وینې او د رښتې به حقیقت درته معلوم شي ډېر ښه دی مننه ته څو ورځو ته راشي احترام دې ځکه کېږي ته څو ورځو ته راشي احترام دې ځکه کېږي پوخ کېنه چې په کور کې خپل عزت درته معلوم شي ډېر ښه دی مننه ایرپورټ کې به وطن ته په راتلو باندې شیمان وي ایرپورټ کې به وطن ته په راتلو باندې خپېمان وي حالات که د ګرانۍ د حکومت درته معلوم شي مننه او د نن چې د دنګو دنګو غرونو سر ته خېږي او نن چې د دنګو دنګو غرونو سر ته خېږي لږ زوړ شه چې طاقت د خپلو خو درته معلوم شي مننه بلیاره په دې وجه د پرې جومات ته نه ځي بلیاره په دې وجه د پرې جومات ته نه ځي مؤمن شه چې لذت د عبادت درته معلوم شي ډېره مننه سرجي اوکې السلام مهرباني خوشحاله دا ښاغلی حبیب الله د پېښور نه
ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. دا دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر صاحب څنګه ته؟ خیر دی صاحب، تاسو ستړي مه شئ. د چېرته نه څوک یې؟ محمد اسرار خبره کوم تاسو دین څه نه سر؟ جی اسرار صاحب وایي. بس تاسو باندې او صدیق صاحب باندې سلامونه. وعلیکم السلام. منان صاحب باندې، حیدر ماما باندې، وعلیکم السلام. الیاس عارف خان باندې سلامونه. زبردست. دا ډان غون ته شي مې راوړي، نیمه کې غونته ده قربان. سبا مکه او پچا باندې اخبار دی نو نشته دی یاد دی نو واه زما پشان بشه ته دیګریوان بشه ته اسه نتګ و سره اوکړه په پلار دی مینه واه دې یار دی مینه واه لمه دردونه کوي هر فریادونه کوي شامو دام پروتي ما پکټ کې زه بیمار دی مینه واه دې یار دی مینه او پام کړه چې زړه ورنه کې خلو لخلو ورنه کې او سر بغیر دې ورګر شي په بازار دی مینه دې یار دی مینه واه او بیا وی سر دې ما چې دا کارو دي دو مین می خوارو دي دو واه دته اقرار نه سفر شلو په بازار دی مینه واه دې یار دی مینه یا جهان سره یا جهان ډېر مننه. دا خغله محمد اسرار صاحب د 400 نو ګورو چې بل ملګری د چرته نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب تاسو څوک د چرته نه؟ احمد خبرې کوم چې د کوها روډ نه. احمد صاحب ته هر کله وایو. امید دی چې خوشاله وي، قدردان وي جی، سره ستاسو ان شاء الله خوشبودار وي جی. بالکل مزیدار خوشبودار. مرخی د خدای مهرباني ده. د کلندر صاحب یو غزل به سره شریکو راځو. ارشاد. لیوانه پلار کې ناز یم سارت لوتا خلق لاک پسر اکا لیوانو تا نن سبا می غمنا ملمان زړه وخی ورکوم دی ملمنو تا چې په دنیا کې بے وفا یادېږي، چې په دنیا کې بے وفا یادېږي، نصیب هغه مې اشنا یادېږي. یہ په دنیا کې بے وفا یادېږي، یہ په دنیا کې بے وفا یادېږي، نصیب هغه مې اشنا یادېږي. ما وی چې هېرې کړم هېر به مې شي، ما وی چې هېرې کړم هېر به مې شي، خو ولې اوس راته بیا بیا یادېږي، خو ولې اوس راته بیا بیا یادېږي، نصیب هغه مې اشنا یادېږي. چې په دنیا کې بے وفا یادېږي، نصیب هغه مې اشنا یادېږي، نصیب هغه مې اشنا یادېږي. واه واه. چې د امید غونچې تالا والا شوې، چې د امید غونچې تالا والا شوې، دغه د صبر انتها یادېږي، دغه د صبر انتها یادېږي، نصیب هغه مې اشنا یادېږي. چې په دنیا کې بے وفا یادېږي، نصیب هغه مې اشنا یادېږي. ډاکټر صاحب جناب انا نو آیا صفا آیا
कलंदर दर तरिख्या यादगी एक कलंदर दर तरिख्या यादगी नसीब हवा मियाशना यादगी ये दुनिया की बेवफा यादगी नसीब हवा मियाशना यादगी डॉक्टर साहब जनाब مال دا کوم نوم چې تاسو د پروګرام ته ورکړی دی کې هو د سره خبره کول نه دي پکار دي دا خو خمدار دي په باندې مناسب وخت راغو د ټولو مرګرو اوس یو کو د یو مرګري تاسو کو چیرې هغه ناراضي په دغه باندې او په وینا باندې ناراضي نو ما کته له تاسو د اجري یو نوم ورکو نه خبرني نو اصل کې په اجره کې بیا ادبي غپ ډېر نه لګي پای کې کله کله بیا ادب غپ هم لګي او کړه دې خو باندې نه مرګ راشي نه وی نو موږ د ډاکټر صاحب نه مرګ راغو او جی نو بس هغه ته موږ وایو چې را اجره دا بل شان شه ده زه صحیح دی الله دې عزت خوشاله شه احمد صاحب ډیر مننه دا خغله احمد د کوارټ روډ نه د سونو اف ام یو کم 90.4 سونو اف ام شپږ 90 د امن غږ نه تاسو اوري دا وخت ادبي نړۍ ګورو چې په ادبي نړۍ کې راتلونکي ملمه څوک ته السلام علیکم وعلیکم السلام بسیم کې څنګه ته جوړي جناب علي عظمت علي رضا فلیدی ماتل نه بسیم عظمت علي صاحب ستړی مشه زه دې ما څه بسیم جناب بسیم کې واسو نسری بل شریکی کا ایو بلا کرکټر شو باران برګر شو ارم د شي چوي جی او د رحمان بابا ولدا جی خلق وای په لیدو کې قرار دی واه خلق وای په لیدو کې قرار دی ما رحمان چې هر کتلې دې قرار دی او تفسیر پرې کوم سر ارشاد کلا بوم کلا بنوم زما یری پړنګ ما بولا میانا زړګیس می دومره ګیل مندا ککا لمرشي جنازي تن درڅما زرګې دې ډېرې ښایسته دي په شو ګیرو به خرابې کې منا د لیوانو کانې راوشوې دیا په کلي کې کوڅې نه پېژندما جانانه دې پروا پوښلي تصویر دې څه شي د خدای د پاره راشه ستا لیدلو ته مې زړه شي جانانه دې پروا پوښلي تصویر دې څه شي ډېره مننه عظمت علي صاحب ډېر خوند یې وکړو دا ښاغلی عظمت علي چې موږ ته یې ښایسته ټپې او سروکې واورو زموږ د فیسبوک د ملګرو وخت نږدې شوی دی خو ګورو یو ټلیفون اخلو نو بیا د نه پس السلام علیکم وعلیکم السلام باسم صاحب څنګه تاسو خیریت د الله فضل تاسو څوک د چېرته نه اجازه ما ملا ګورو جی اجازه صاحب یاره باسم صاحب یو خدا یو ټپه دې لږ تپوس مې کوه که نه ښه جی دې څه تاریخ ما شته که نشته وایي چې بتاتارو راځه جانانه د خیبر لارې افریدو نیولي دي او صحیح ده تاریخ وایي او د دې څه تاریخ به خامخا وي خو مونږ ته څه راویستی نه شو خو افریدو پخوا ټول عمر دا لارې چې دي چې څوک به راتلل په دې طرف به حمله کوله نو افریدو به نه پرېښودل ځکه چې دوی په دې غرونو کې ناسو چې څوک به په خراب نیت را روانو نو افریدو به ورسره جنګ کوو او چې په ښه نیت به را روانو نو افریدو به ترې ټیکس اخیستو نو ته وایي زموږ په ځمکه تېرېږي نو ټیکس را وباسه نو دې کې داسې ښکاري چې چېرته به همداسې په تاریخ کې به داسې موقع راغلی چې د خیبر لاره به بنده وه نو بیا به د تاترې په لار باندې څوک راغلي صحیح همداسې دا بل وایي چې
په دې به د یو بل مینه ماتو د سترګو توره او زه هم سپوږمۍ ته ته هم څنګه دغه دی یاره زه هم سپوږمۍ ته ګورم او ته هم سپوږمۍ ته ګوره او یو دغه دی سر او دغه خو سپینه خبره ده. پخوا به یو ټپه داسې هم ده که نه چې که دې زما دیدن یادېږي سپوږمۍ ته ګوره زه په بام ولاړه یم. بالکل دغه ده. یو پکې بل هم ورسره چې که نه جی وایي چې هغه والا لو والا څه به هغه سپوږمۍ کړنګ به راخېږه او یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه سباسین صاحب دا یو څو خبرې ما چې لږ دې باره کې ورته خبرې وکړو ډېره مهرباني. الله دې خوشحال لره ډېره مهرباني. دغه ټپه چې ده نو یو اندازې مطابق ویلی کېږي چې د دې ټپې عمر چې دی نو هغه 2-3 کاله دی 2000 کالو نه زیات دی چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخېږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صابر د بالاګړۍ نه. بېشکه جی بېشکه ګلي ګلزار شي تجربه کار استاد صابر ملنګ یم مردو کلي نه. بالکل صابر ملنګ ټیک شو ستړي مه شئ. ګلي ګلزار شي جی تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته د فضل منان مما په شمول ټول اورېدونکو ته سلام قربان. او پروګرام خو ستاسو مونږ یو هم نشو خطا کولی خو سرجي به سره شدا مره لګېدلې دي چې ټرای کوو خو بس زموږ طرف ته لږ د سګنلو کله کله دا مسله وي کله کله دا مسله وي. ښه جي څه به وایې؟ غني خان بابا وایي باسین صاحب ارشاد وی جلال جمال د کمال خوري شو. جلال جمال د کمال خوري شو راز د ګلزار نه خیران پورته شو او رڼا چې واغوسته جامې تورې غني د جام نه خندان پورته شو. واه واه. نو کو تاسو خوښي د رحمان بابا یو کلام پر سره پیش ارشاد. عبدالرحمن بابا وی بادشاہانو کو کسرونه کړل آباد واه وی ما د عشق عمارتونه کړل بنیاد ډېر ښه. او وی پنوم کم یو بادشاه اسی یادېږي لکه نوم دې د مجنون او د فرهاد. واه عشق عاشق لره وی یو داسې پیر استاد دی. واه واه. عشق عاشق لره یو داسې پیر استاد دی خاصه نه بوي بل دا پیر استاد. واه. دغه وانه کرامات د عاشقې دي. واه. دغه وانه کرامات د عاشقې دي که څوک غوث کاندیا قطب یا اوتاد. بالکل. او زمانی وفا د چا سره ونه کړه زمانی وفا د چا سره ونه کړه کو جمشید وو کو بهمون وو کو قباد او لکه سور چې د نور په مخ کې ګرځي نه استنز او د هیڅ یو سات او نه چا ختم او نه دوا ورپسې وکړه. واه. نه چا ختم نه دوا ورپسې وکړه کو یې حالو کو اخیالو کو اولاد. واه واه. زه رحمان د زمانې د جوړ درومه. واه. خپل صاحب لرا پداد او په فریاد او په فریاد. ډېره مننه ډېر خوشحاله شو صابر صاحب الله دې خوشحال لره. د فیسبوک د ملګرو سره زموږ وخت پای ته رسېدلی دی د هغې نه به موږ اجازه اخلو او خپرونه به همدغسې دوام لري. د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او خپرونه دوام لري. لږ ساعت دمه کوو بیرته راځو ستاسو ټلیفونونه هم اورو ستاسو کلامونه هم اورو ستاسو خبرې هم اورو.